बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानू कतुनको प्रोग्राम दे क्रास्टाक ज मोहम्मद वसीम यम په اسلام آباد کې د مذاکراتو دویم دور په یو داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا او د ایران ترمنځ عارضي ډزبندي چې ورته وایي یا اوربند چې ورته وایي نو په هغې کې تر د سحره پورې وخت چې کوم دی هغه پاتې شو چې موږ دغه ټایم ته ګورو کوم ټایم کې چې دغه اوربند شوی و نو د هغې مطابق سبا یعنی په 22 تاریخ باندې سحر تقریبا داسې په 15 بجو په شاوخواو کې دغه اوربند چې کوم دی نو دا به ختم شي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د تیرې ورځې نه یعنی د تیرو 2 ورځو نه داسې ماحول دی لکه د چوټۍ خلک وایي چې ګنې نن به وفود چې کوم دی د ایران او د امریکا راورسي پرون هم داسې خبر و چې راوبرسي نن هم داسې خبر و چې راوبرسي خو نن هم دغه کنفرم اطلاع نشته چې آیا وفود راځي او که راځي نو کله به راځي او بیا د دې ترڅنګ بیانات پکې هم داسې راشي خو ساید بای ساید دغه بیانات چې کوم دی نو هغه کله د جنگي ماحول رامنځته کولو بیانات وي او کله بیا د مذاکراتو او یا د خبرو اترو په حواله باندې وي سره د دې پرون د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دا ویلي ول چې نن به مونږه یعنی 13 ورځ چې هغې بیان ورکړی و نو هغې ویلي و چې نن به مونږه په د ایران سره یو معاهدې ته ورسو او دستخط یې به وکړو د دې سره سره بیا د ایران د طرف نه هم دغه خبره راغله چې په مذاکراتو باندې یقین ساتو مذاکرات به کوو خو بیا نن چې کوم دی نو دغه خبره راغله او وس پکې د پاکستان د وزیر اطلاعات هم دغه بیان راغی چې ایران په جواب لا هم مونږه منتظر یو چې ایران به په مذاکراتو کې برخه اخلي په دې ټولو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره را سره په سټوډیو کې موجود دی ډاکټر منصور اکبر کونډي صاحب دوی سابقه وی سی ګومل یونیورسيټي دي ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی ویم جی ډیره مننه مهرباني جی د ویډیو لینک د لارې را سره د امریکا نه سینیر صحافي حنیف الرحمن صاحب را سره موجود دی حنیف الرحمن صاحب کو تاسو ما اورئ تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی ویم ډیره زیاته واسم صاحب ډیره مننه مهرباني جی او هم دغه رنګي د امریکا نه را سره سینیر صحافي او خاص کر په فارن افیرز باندې چې د هغې ایکسپرټیز دي علي حسین صاحب را سره هم د امریکا نه موجود دی علي حسین صاحب تاسو ته هرکلی ویم جی ډیره مننه جی مهرباني حنیف الرحمن صاحب وړومبی راځم جی تاسو له 13 ورځ دغه بیان راغی او بیا خاص کر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره وکړله چې اوس په 100 غنټو کې نائب صدر جی ډي وینس په پاکستان ته ورسي تر اوسه پورې لا پته ونه لګېده چې هغه په لاره دی یا که را روان شوی دی که نه را روانېږي هسې په امریکا کې خلک سوی او دویمه خبره دا ده تا او علي حسین نه خو به خاص کر زه دا تپوس هم کوم چې دا پاکستان دا ټکې دا به تاسو نور کله دومره نه یې اورېدلی لکه دا اوس چې څومره په لایم لایټ کې دی په هیډ لاینز کې دی که نه او سیم ډیره مننه اول خو داسې ده څنګه چې تاسو دا دویم سوال دی چې پاکستان دا ټکې به امریکا کې دومره نه اورېدلی شوی د دې باره کې بل دا ووایم چې زما چونکې دلته کې یو تعلیمي اداره ده په هغې کې زه یم نو په هغه ورځ یو څو ورځې وړاندې زموږ چې کوم دلته کې یو هاي افیشلز دي د ادارې هغه سپیشلي ما پسې راغله راته ویل چې یاره پاکستان چې دې وخت کوم کردار ادا کوي نو دا خو ډېر زیات اهم کردار دی او د پاکستان په حواله یې ډېرې مثبت خبرې وکړې حالانکې دلته تقریبا د 2-3 کلونو زموږ دلته کې د تګ راتګ وي نو که چا د پاکستان ذکر داسې خاص نه دی کړی او هلته کې عام خلک هسې هم په سیاست کې دومره دلچسپي نه لري صرف هغه خلک په سیاست خبرې ډېرې کم چې دلچسپي لري په سیاست کې خو نن سبا که موږ وګورو د عام خلکو په څه به مانتي هم د پاکستان نوم او دا نه چې نوم بلکې ډېر مثبت نوم چې دی هغه ډېر مثبت ذکر کېږي دا یقینا زموږ ټولو لپاره د فخر خبره ده نو د دې یقینا خیره ده زموږ چې کوم دې وخت مشران دي هغوی ته ځي په دې کې شک نشته او په دې وخت د پاکستان سره ځان تړل ځان اسوسیېټ کول دا د هر پاکستاني یو خواهش وي او چې چېرته ځي نو ډېر په فخر سره دا خبره کوي چې موږ پاکستانیان یو نو په اول ځل زما په خیال پاکستان د بین الاقوامي منظرنامې کې یو دومره اهمیت چې دی هغه حاصل کړی دی الله دې کړي چې دا اهمیت برقرار موږ وساتو بل چې کومه خبره تاسو وکړه د جنګ په حواله باندې نو دلته خو د عام ولس د جنګ سره یا د جنګ په خبرو کې دومره دلچسپي نه وي خو چې کوم تاسو ته وړاندې ووایي چې کوم خلک دلچسپي لري د هغوی نه چې موږ کله خبرې اورو نو د جنګ په حمایت کې هېڅوک نشته ایون د ټرمپ په حواله د کوم خلکو چې ټرمپ له ووټ ورکړی و
هغه هم دا خبره کوي چې موږ خو دله ووټ په دې بنیاد ورکړی و چې دا جنګونه به دې ختموي، امن به راولي او که چې کوم بین الاقوامي تنازعات دي په هغې کې به کمې راځي، لهذا موږ دا نه ایسپکټ کوله چې داسې به کار به وشي. بهرحال اوس چې کوم ماحول جوړ دی په دې کې د دوی چې کوم دلته کې چې کوم د ریپبلیکن دي هغه هم د هغه خبره چې په لږې لپړې انداز کې چې دی اعتراض هم کوي او تشویش دا هم کوي چې دا شی دی پکار، او ډیموکریټس خو ډېر زیات تحفظات لري او ډېر زیات تنقیدونه هم کوي. خو اوورال چې کوم دلته سچویشن دی هغه دا دی چې د جنګ په حواله باندې دا چې د وخت کوم د امریکې پالیسي ده د ایران خلاف یا د جنګ په جنګ کې انوالو کېدو په حواله په دې کې اکثریت چې کوم دی هغه د خلاف دي او دا نه غواړي. دا کوم خبرې تاسو کړې ده چې د وفد در روان دی یا راځي دلته کې چې کوم امریکې کې هغه صحافیان کوم چې د وایټ هاوس ته ډېر نږدې ګڼل کېږي، د ریپبلیکن چې کوم مشران دي هغوی ته نږدې ګڼل کېږي، په هغوی کې بعض نه مو دا ویلي دي چې وفد چې کوم دی هغه روان شوی دی هغه به پاکستان ته ډېر ژر ورسي. خو په هغې سره که موږ وګورو نو دا صحافیان هم موجود دي کوم چې په خبر باندې ډېر زیات ښه خبرونه همیشه په ماضي کې هغوی ورکړي دي، هغوی هم د کنفیوژن اظهار کوي او د هغې وجه دا ده چې د دواړو ملکونو تر منځ چې کوم د بیاناتو تبادله کېږي هغې تبادلې چې کوم دی نور کنفیوژن سیوا کړی دی او په خاص توګه د اپلای هورمز چې کوم ناکبتي کړه امریکا شروع کړه د هغې نه بعد دا کنفیوژن نور هم سیوا شو. خو دلته چې کوم په مکمل صورتحال باندې کوم ژور نظر لرونکي صحافیان دي هغوی دا خبره کوي چې دا بیانات شاید د خپل ولس دپاره زیات دي، د خپل ولس د دا باور ورکول دي چې دا جنګ مونږ ګټلی دی. امریکا هم دا امپریشن ورکوي او ایران هم دا امپریشن ورکوي. دواړه هیوادونو کوشش دا دی چې په ولس کې دا یو تاثر خور شي چې دا جنګ بیسیکلی مونږ ګټلی دی او زمونږ په شرایطو باندې مذاکرات وشول، لهذا دا بیانات چې کوم دي د دې یو اړخ دا هم دی. خو بهرحال په لږ ټایم کې به اوس د دې خبرې کنفرمیشن هم وشي چې خبره اونډ کس کروټ بیٹھے گا. صحیح علي حسین صاحب تاسو پر راځمه دا راته ووایئ چې یو خو دغه سوال تاسو چې په کوم ریاست کې آیا په دغه ځای کې هم ستاسو د خلکو سره انټریکشن کیږي که تاسو چاته ووایئ چې زه فرض کړه د پاکستان یم نو بیا د پاکستان سره د عامو خلکو آیا کوم دغه وی یعنی دغه ذکر کیږي ستاسو د خبرو تبادله په دې حواله باندې کیږي چې ګنې پاکستان د میډییشن کردار چې کوم دی نو هغه ادا کوو؟ دویمه خبره یعنی فرض که مونږ دا وګڼو چې امریکا آیا تاسو ته ښکاري داسې چې ګنې نور د جنګ په موډ کې ده او که نه لکه څنګه چې دا سیز فایر شوی و په دغه دوران باندې چې کوم څنګه امریکې اکدم سیز فایر وکړو نو تاسو ته ښکاري داسې چې امریکا به دغه جنګ جاري وساتي؟ جی وسیم صاحب ډېره مننه ستاسو ټولو مېلمنو ته زما طرف نه سلام او ټولو کتونکو ته. نو اول راځم ستاسو اول کوېسچن ته چې آیا د چې کوم ریاست کې دلته کې اوسېږم دلته کې د خلکو کې د پاکستان نوم حوالې سره څه پازیټیو ایمیج ډیولپ شوی دی که نه دی شوی ستاسو سوال. لکه څنګه حنیف صاحب خبره وکړه د امریکې عوام چې کوم دی عام خلک او د پاکستان عام خلکو کې ډېر زیات فرق دی. د پاکستان کې لکه عام خلک چې کوم دی هغه منټ غنټې پالیټکس نه ځان خبروي، انټرنیشنل څومره چې مطلب دا د انټرنیشنل پالیټکس دی یا نیشنل پالیټکس دی. دلته کې بالکل خبره الټ دی چې دلته کې کوم عوام دی که نه هغوی زیادتر فوکس چې کوم دی هغه سیویک چیزونو باندې مطلب ایجوکیشن، هیلث، دې نه علاوه ملک کې څومره ګراني دی څومره ارزاني دی دغو چیزونو کې دوی زیادتر فوکس په دغو چیزونو باندې. نو هغه کسان چې لکه څنګه حنیف صاحب خبره وکړه چې هغوی لږ مطلب دا دی چې لکه یا داسې خلک چې هغوی په د انټرنیشنل سچویشنز باندې په بین الاقوامي حالاتو باندې یا په د ایران او موجوده چې کوم صورتحال د میډل ایسټ باندې نظر لري نو هغوی کې بالکل یو دا اپټیمیزم شته دی او پاکستان چې کوم رول دی هغه ریکګنایز هم کوي او ډېر ښه مطلب دا دی چې ډېر ښه الفاظو سره پاکستان رول ته کتلی هم شي ښو نظرو سره
اور دا زه به دا وایم چې اول ځل دی چې مطلب دا دی چې په هغو خلکو کې چې تاسو ته پته دی چې په امریکا کې مختلف لابیز دي لکه هغه کومې لابیز دي د هغه ټول اوس په دې شي باندې کنوینس دي چې مطلب دا دی چې پاکستان کوم د رول روان کړی دی میډیشن نو اپټیمیزم یو شته دی هوپ شته دی دلته کې هم چې مطلب دا دی څه دا یو حد ته به وځي خو ځینې داسې لابیز هم شته دي چې هغوی کومه دی څه هغه تاسو ورته ویلی شئ چې ټرمپ هغوی په انفلوئنس کې هم راځي خو هغوی دا داسې هم نه غواړي چې مطلب دا دی چې د جنګ چې اوس کوم صورتحال کې دی نه په اندغ صورتحال کې ختم شي لکه څنګه حنیف صاحب خبره وکړه چې هر ملک غواړي چې زمونږ په فتح چې دی هغه زمونږ په دغه کې تمامه شي نو چې خپل عوام ته هر دغه امریکې دپاره د ټرمپ دپاره خو ډېره ضروري دی چې ولې مخکې میډ ټرم الیکشن را روان دي نو هغه میډ ټرم الیکشن ګټلو دپاره تاسو ته پته دی په سینټ کې میجارټي دوی ته ډېره زیاته ضروري ده او ډېره ټینګ میجارټي د ریپبلیکنز نو هغه دپاره ټرمپ ته یو داسې فیس سیوینګ پکار دی چې هغه شی چې په هغه باندې د کلیم کې او مطلب دا دی چې وایي د جنګ د امریکې په دغه کې تمام شو په حق کې تمام شو صحیح دا مطلب بیا دا شو چې یعنی ټرمپ هم کوشش کوي چې دغه جنګ چې کوم دی دا زر تر زره ختم شي کونډي صاحب یعنی مونږ به دا تاسو به ګورئ کله د مذاکراتو خبره کیږي کله بیا د جنگ بیانات راشي د جنگ متعلق لکه نن د امریکا صدر وایي چې کوپرس کا معاهده وشوه خو ټیک تا خو نشوه نو بیا د حملې دپاره د امریکا فوجونه چې دي نو هغه بېتابۍ سره انتظار کوي نو یعنی دغه بیا کله دا بیا د یو ډیپلوماسي حصه ده دا یو چال دی چې ګنې خپله برتري ترلاسه کړي په دې سچویشن کې دا د هغې حصه ښکاري او که نه دا مطلب ریلی دے مین اٹ ګوره جی انګلیش کې وایي everything is fair in love and war diplomacy is a sort of love war جی جی دا کوم کیسه روانه ده دا جی ډېره کمپلیکس ده ایز a student of political sciences زه ګورم یا IR ډېره کمپلیکس سچویشن ده from different angles جی جی نمبر ون کہ ایران اور د امریکې کومه ریلیشنشپ دی هغه ورسٹ انیمیز دي کنه جی جی آو ورسٹ رائولز دي فار لاست و باندې 40 کال 47 years جی آو نو د وار کم دا پروسس دی دا سلور درې فیزز دي سلورم او پیس ته وځي کیسه America was attacked by Israel or Iran was attacked Israel or America. Iran को international law wise या diplomacy wise कसूर न हो. Then they resisted. Had they been treated like Venezuela या Libya, Iraq, बेको किस्म बेबंदन दा इस्लामाबाद वाला stage हम न हो. Iran stood as a nation state and they resisted. अगना बात that come dream phase हो अगर diplomacy support for Trump which he failed. Trump on all fronts is a loser. Now see कि उस सकेगी नवंबर के कम इलेक्शन भाई अमेरिका के हर 2 सालों बाद इलेक्शन ही जी जी प्रेसिडेंट आफ्टर 4 years या मतलब almost 13 governors और पूरा 33 senators और full house of rep यूरोप और सर नस्लो जी उस किसरागला जी दागा कम इस्लामाबाद स्टेज जोड़ दे माख पर अदा जिसरे वही जुमे नावल को सन की जुमे नावल हाँ और फ्राइडे पोड़े कदा न उसी बैग हो देयर विल बी नो मोर वार خو ډاکټر صاحب یو خبره دا بیا دلته کې راځي چې لکه دا سبب بود دی کومه ډزبندي چې دا د سبا پوری دا دا غینه بعد تاسو د جمعې پوری that will continue خدا ایکسټند شي continue yes ها جنگ بیا جنگ تک څه نه وړي او دا ته ولې په ټرمپ باندې
هغه ما دوه ورونه امریکای کې ناس دي ټرمپ باندې ورونه کم زیات پریشر دی کنه جی هغه ډومېسټک دی هغه عوام بالکل هغه څنګه چې حنیف صاحب وې علي حسین صاحب وې چې ټرمپ ووټ ته خلکو نه منډیټ په دې اغسته او چې زه به دنیا کې جنګونه ختموم ګوره ما یو ویلاک کې ویلیو کې هی ویل وین provided that the behavior unpredictable nahi ora aga Hitler Mussolini aga zamane ko media no wow zoom no paida mun na yadegi we read in the books ke the idiocentric da kam ta khpal soch de da ke ta par star power ma de kyoja kene it should not be unpredictable if it becomes unpredictable then there is threat to world peace daga theoretical da Trump is very much unpredictable the world salute him because he's American president خو بیا یو سوال ډاکټر صاحب دام دی چې ټرمپ خو زه ټیک ته وس راغی د امریکا صدران خو د دې نه وړاندې هم تیر شوي دي 47 years بیا مونږ خبره کوو چې د امریکا او د ایران دښمني خو د هغه وخت نه راغله Bush was going to attack Iran Bush second Oh, I remember the professor Oma, o kala kala mata ISI analysis wing raglo. They do good professor Ona. Mawala ji attack banne ki ka attack us agar question da ho कि अगर ये अटैक उसी Shia Sunni behavior ba कोई टके सरेंगे दा माना question मावला जी they would not attack he attack o kisa dada jios is whatever no Larabozi pista things are not that settled ko badam nadi o Pakistan trying to play a strong inning and a very weak pitcher but commendable ji chief sahab de the weak pitch da dekhna ji kya khpala naki negi khpala ke ora ji kisa dada बयान को ईरान ज़्यादा को न वर्की दावसो रज़ोना ट्रम्प पे वर्की लगे हम ये कर देंगे we will do this and we will do this that comes our own in the process of diplomacy you have to show gesture تاسو ته دغه بیا هغه خو نه کوي چې تاسو دا اوس بیان ورکول چې زبا ما که غوښتو ما به داسې کړي داسې ما زړه کې ویل به د افغانستان کې ولې نه کول کو څلور کاله کو ته پریزیډنټ وای کنه هغه به بایدن راغلو هغه جنگ بلکې دا غینه بعد خو چې دیو کله تلل نو هغه وډرالي هم داسې په منډه باندې وکړو چې لکه بیا شاته نه لیکته ډیلیبریټلی اصله پریدلا this is زبا غلطه ما سره به یو سره ډیسګری کی زوام اصله پریدلا التا او ولې کدا علاقې کې لګ بدامني صحیح this is my thesis جی جی حنیف صاحب تاسو په لازمه دا چې کوم بیانونه مونږ وایو کو لکه تاسو هم مونږ پوهه کوي چې لکه خاص کر یو طرف ته د مذاکراتو خبره بیا एकदम د جنگ خبره راشي بیا د اٹیک خبره راشي بیا اوس کو پرس دغه بیانات چې کوم دي د آرم فورسز یا د هغې چیفز ورکوي یا IRGC ورکوي نو بیا خو ټیک تا خو کو پرس که د یعنی د وزارت خارجه ترجمان ورکوي یا پرس که بیا د وایټ هاوس ترجمان ورکوي یا پرس که بیا ایون صدور ورکوي د جنگ حوالې سره نو بیا خو دغه مذاکراتو ته پکار نه ده چې سپیس ورکړي شي یا خو اډو سړی وایي چې انکار وکړي چې بیخي مذاکرات دواړه فریقین وایي چې نه کوو خو چې بیا کوي نو بیا خو پکار دا نه ده داسې چې کنه دا هغه سټریټیجي وي اعصابي جنگ وي د برترۍ حاصلولو کوشش وي وسیم صاحب تاسو کوم خبر وکړه دا اخلاقی معیار د تاسو کوم خبره کوي چې یو د جنگ کې مذاکرات سکول غواړي په کار چې دا داسې قسمه بیانات ورکړو کی دا اخلاقی چې ذمہداري دا یا اخلاقیات دي د بدقسمتۍ په موجوده دور کې په نړۍ کې د وخت د جنگونو یا د سیاسي برترۍ حاصلولو لپاره اخلاقیات چې کوم دي کنه هغه هیڅ معنی نه لري دلته چې د طاقت جبه چې کوم دي کنه طاقت په ټولو کې لوی چې کوم جسټیفیکیشن دی په ټولو کې لوی چې کوم ستاسو سره یو وجوهات دي اسباب دي هغه طاقت ته طاقتوره ته بیا تاسو سره هر قسمه کار چې دی هغه ته کینو ته هغه بیا جایز ګڼي هغه بیا لیګل هم دی هغه بیا د اخلاقیات په دایره کې هم دی هغه نن
ته کوم په دنیا کې دا منظرنامه ښکاري د دې وجوهات هم دا دي چې د دې په شا باندې اخلاقیات نه بلکې د طاقت ژبه ده او د طاقت په کې چې بیا کله سړی برتري حاصلول غواړي نو بیا پکې دا قسمه بیانات چې کوم دي دا موږ کوم او د دواړو طرفونو نه دا د معمول خبره ده دا یو نورمال بیهیویر دی طاقت لہذا مونږ دا نه ایکسپیکټ کوو چې مونږ به د دوی نه د اصولو په مطابق څه خبره واورو او هغې نه مطابق به جنگ چې کوم دی هغه به په اصولو مطابق ختم شي جنگ په ذات خود د اصولو بنیادی چې کوم اصول دي د هغې خلاف دی بنیادي اخلاقي اصولو چې کوم بنیاد دی د هغې خلاف یو شی دی یا د په جنګ کې دا خبره نه کېږي بعد چې دا خبره چې دواړه دا ملکونه ولې دا بیانات ورکوي څنګه چې ما په پیل کې وویل چې دواړه دا امپریشن ورکول غواړي چې بری ما حاصل کړی دی برتري زما ده او دا هم ته ویل غواړم چې دواړه ملکونه دا هم غواړي چې اوس د مذاکراتو د لارې دا معامله حل شي په دوی پوره خو به د جنګ چې کوم متاثره قوتونه ول هغه صرف فریقین ول اوس هغه خبره تللې ده اوس ټوله دنیا به د جنګ نه متاثره کېږي او د هغې تاسو رزلټ ګورئ که نه په پاکستان کې هم د هغې رزلټ راځي په مقدشو کې هم راځي په یوګنډا کې هم راځي په امریکا کې هم راځي د هغې اثر چې کوم دی که نه هغه په دنیا کې اوس په هر ځای کې به هغه فیل کېږي هغه هیټ چې کوم دی که نه هغه په دنیا کې فیل کېږي که د دنیا په هر ګوټ کې جنګي لہذا د دنیا پریشر هم دی د ټولو ملکونو باندې په خاص توګه په امریکا باندې چې ته دا جنګ ختم کا او بیا چې د یورپ کومه رویه ده د یورپین یا د یورپ چې کومه رویه د امریکا په حواله باندې په موجوده جنګ کې ده دا یو ډېر لوی سبب دی چې امریکا دا غواړي چې دا جنګ ختم شي پخوا به په جنګونو کې د امریکا مکمله ملګرتیا اخلاقي سیاسي انتظامي او فوجي ملګرتیا به د امریکا سره په هر سطح باندې مونږ مونږ ته په نظر راتله دا واحد جنګ دی چې یورپ ورته اکثر ممالکونو چې کوم د نه ایکسپیکټ کوله هغه ورته ویل چې وروره زه پکې نه یم خپل کار کوه خپله سړی خپل به شړو لہذا وخت کې چې کوم دا مذاکراتو نه د لرې کېدو چې کوم دا بیانات ورکول کېږي دا صرف عوام دپاره دي او د خپل هغه خپل ذات چې دی هغه یو لوی ثابتولو لپاره چې بھئی ما دا جنګ ګټلی دی او زما برتري ده او پړه کې دواړه دا قوتونه دا غواړي او یو نه صرف دا چې دا قوتونه بلکې ټوله دنیا چې دا جنګ ختم شي که دا جنګ نور هم بیا خدا نه خواسته دا جنګ که لږ اوږد کېږي نو بیا که د چا په زړه باندې جوړوي او که نه جوړه په دې کې به د دنیا نور ملکونه انولف کېږي هغه به پکې انولف شي او چې کله دا سټیج راشي نو بیا به دا خبره که څوک غواړي هم چې مذاکرات وکړي که څوک غواړي هم چې دا خبره اوس د حل طرف ته لاړه شي بیا به دا خبره چې دی که نه دا به هغې طرف ته تللی شي دې کې به د څوک کنټرول نه شي کولی بیا به پکې خطرناکه خبره دا چې بیا به د سالسۍ دپاره د مشرۍ دپاره د روغ جوړ دپاره څه قوت پاتې نه شي ځکه هغه تمام قوتونه په دې کې انولف شوي لہذا په دې باندې دنیا هم پوه ده په دې باندې امریکا هم پوه ده په دې باندې ایران هم پوه ده او دا دواړه قوتونه په خاص توګه د پاکستان شکرګزار دي پاکستان دې ته ځان تیار کړی دی او دا مرسته دا ستړي کړي چې دا دواړه قوتونه کینئ یوازې د پاکستان دا دواړه قوتونه احسانمند نه دي بلکې زه خدا وایم چې دنیا په ټوله کې څومره اوس قوتونه دي هغه د پاکستان احسانمند دي او د پاکستان شکرګزار کېدل پکار دي چې پاکستان کې د غاړې خوج ده لهجه د پاکستان د کوششونو ته نه صرف دا چې اکنالجمنټ وشي بلکې په دې کې د ملګرتیا هم وشي خو دا بیانات زما په خیال دا وختي دي او دا وختي بیانات دا د ټولو مجبوري ده صحیح ډېره زیاته مننه حنیف صاحب د وخت راکولو سره د دې د حنیف صاحب دغه خبره په دې باندې به موږ فردر دغه ډسکشن به په دې باندې کوو چې څنګه چې حنیف صاحب اشاره وکړه چې داسې به نور قوتونه به راځي بیا به دغه یو خبره ده هغه به بیا لکه څنګه چې نور عالمي جنګونه دوه جنګونه شوي دي په هغې کې بیا باقاعده د دنیا ټوله پولر یعنی پولز کې تقسیم شي فریقین جوړ شي نو بیا به په هغې کې د میډییشن دپاره د سالیسۍ دپاره کوم ملک داسې پاتې نه شي چې هغه به بیا په دغې منځ کې راشي او که داسې پرسکه کېدی نو بیا به دغه دوه نور عالمي جنګونه نه وشوي یقیني خبره ده چې پاکستان په موجوده ټیم کې چې کوم کوششونه کوي نو هغه دریم عالمي جنګ د کېدو نه چې کوم دی نو هغه د بچاو کوششونه دي ګرانو کتونکو کراسټاک کې وخت شوی دی د ویلنډ شاندمې بعد د دمې نه حاضرېږو جی کتونکو کراسټاک کې تاسو ته وایو بیرته هرکلې مونږ چې وړاندې د دې نه کومه خبره کوله زموږ ډسکشن روان و نو په هغې کې هم دغه خبره کېده چې خاص کر یعنی دا حالات چې کوم دي آیا دا به بیا هغې طرف ته لاړ شي او که نه خو
په دې کې دا یو خبره موږ ته قدرې واضحه ده چې ادراک شته دی، دواړو ملکونو ته ادراک شته چې دا کم نقصان وشو او یا د جنگ نه چې کم نور نقصانات چې کم دی نو هغه کیږي. نو زما په خیال باندې زوی ما چې موږ له په دغه کې بیا خوشبینه کېدل پکار دي، پر امیده کېدل پکار دي، مذاکراتو له یو چانس چې کم دی نو هغه ورکول وي. علي حسین صاحب را سره د امریکا نه موجود دی، سینیر صحافي دی، خاص کر په فارن افیرز باندې د دیو جوور نظر دی. علي حسین صاحب دغه موږ چې ذکر کوو، حنیف صاحب د دمې نه وړاندې اشاره وکړه چې که فرض که داسې وي دا جنگ جاری شو نو بیا خو ظاهره خبره ده نور ملکونه به پکې را دانګي او نور ملکونه هر یو ملک بیا خپلې خپلې ګټې ته ګوري او چې داسې نه وي چې بیا د مذاکراتو دپاره پکې کوم ملک پاتې شي، بیا خو ظاهره خبره ده خو به بیا دواړه پولز کې به تقسیم شوي وي. تاسو هم داسې ګڼئ چې ګنې په امریکا کې انډیجنسلی به دومره پریشر جوړ شي چې خاص کر یا جوړ دی چې په هغې د وجې نه به ټرمپ صاحب چې کوم دی نو جنګ ته ادامه ورنکړي، جاري به ونه ساتي؟ जी प्रेशर खो ऑलरेडी डेवलप्ड है, प्रेशर खो ډېر زیات ډیولپډ دی دلته کې. که تاسو عام کماډیټیز وګورئ لکه مطلب دا دی چې ګروسریز پرایسز وګورئ، نه ټماټرو ته وګورئ، که د نوره سبزیانې څومره وګورئ، په دغو باندې امپیکټ دی او هغه پرایسز هم ډېر سیوا شوي دي. او دې نه علاوه ګیس پرایسز او فیول پرایسز خو تاسو ته پته دی آلریډي هغه سکای راکټینګ دی. نو دې وجې نه مطلب دا دی په ټرمپ ایډمنسټریشن باندې د عوامي چې کوم پریشر دی هغه ډېر سیوا دی، هغه خو هېڅ دغه نشته، هغه کې خو دویمه خبره نشته، نو ډاوټ. او دویمه خبره دا چې ستاسو مطلب دا دی چې لکه څنګه حنیف صاحب خبره وکړه، تاسو کومه خبره کوله، کوم کوېسچن آیا د نور ملکونه به پکې بیا که دا شی سیوا شي نو نور ملکونه به هم په دې کې انوالو شي او بیا به د ټوله دنیا مطلب دا دی څه الله دې نه وکړي چې یو دریم عالمي جنګ ته لاړه شي. خو دې ځای کې که تاسو خیال وکړئ نو هر دواړه ملکونه چې کومه دي لکه امریکا د نو ډاوټ ایران ډېر زیات مالي او جاني نقصان هغه وشو، د سره سره د امریکې هم ډېر زیات مالي فاینانشل لاسز ډېر زیات شوي دي د جنګ شروع کېدو نه تر اوسه پورې. نو هیڅوک هم مطلب دا امریکا یو سوپر پاور دی، یو سوپر پاور هم دا شی سسټین نشي کولی، مطلب دا دی هغه د جنګ نور هم سیوا شي. او اندیس شان سره ایران ته هم چې کوم دی مزید د جنګ ته طول ورکول، تاسو ته پته د ایران خو مطلب دا دی صرف ریزسټ کول دی، صرف مطلب دا دی چې سروایو کول دی جنګ نه. بالکل. نو هغه چې څومره کاسټ هغوی له اوسه پورې برداشت کړی دی یا مزید به نور برداشت کوي، نو مطلب تر کومه حده پورې. نو په ایران کې به هم یو دا ادراک وي او په امریکا کې خو آلریډي دا یو ادراک شته دی چې ډیپلوماسي طرف ته لاړ شي. او اوس ډیپلوماسي ته راتلل، ټیبل ته راتلل، یو معاهده کول، یو دوه فریقونه چې کله آمنې سامنې کینی په مخامخ کینی په ټیبل باندې، نو ضروري خبره ده سو هر ملک دا شو کوي چې زه مطلب یو سټرانګ پوزیشن باندې وم اور چې زما کوم ټرمز دي هغه په د مخالف فریق باندې هغه مطلب دا یا امپوز کوم یا هغه دی دومره پریشر کې راولم چې هغه زما د ټرمز دي هغه ومني. خو اوس دا به ګورو مطلب دا دی چې مخکې لکه په د میډیا باندې چې کوم ټرمز راځي چې دا د ټرمز دي 15 points 10 points etc. د کوم ټرمز دي آیا دغه کې به مطلب دا دی تاسو ته پته ډیپلوماسي کې ټاکس کې ګیو اینڈ ټیک خبرې چې سب امریکې ته ورکوي، سب ایران ته ورکوي، نو مخکې به چې یو ډیل طرف ته به ځي. خو هغه نه مخکې تاسو ته پته آلریډي یو انسرټن غوندې کې سچویشن دی، کمپلیکس غوندې کې سچویشن دی، لا منتدم تاسو ته چاته پته نشته چې آیا د راوند به کېږي هم که نه به کېږي. هغه دپاره تاسو ته پته چې ایران کوم شرطونه دي چې بلاکیډ ختمول دي، د ټرمپ کوم مطلب تھریټنینګ سټیټمنټس دي دا ختم کول دي، نو ګورو چې مخکې څه کېږي. ښه ډاکټر صاحب چې څنګه علي حسین صاحب ذکر وکړو، خاص کر هغه وایي چې معاهدې خبره یې وکړله چې مطلب معاهدې ته به
تر څو دی ورسي خو معاهده په داسې شرایطو باندې کیږي چې هر یو ملک وایي چې یاره زه خپل شرایط په دې مخالف ملک باندې یا په مخالف فریق باندې چې کوم په جنګ کې دوه فریقین وي په هغه باندې خپل مطالبات چې کوم دي نو هغه ومنمه. اسې دغه مطالبه یا معاهده چې دا نو دا تاسو ته څومره دیرپا ښکاري په داسې حال کې چې وړاندې له دې نه هم د 18 میاشتو د کوششونو په نتیجه کې په 2015 کې هغه معاهده وشوه او هغه بیا یو طرفه چې کوم دی نو هغه د هغې نه لاس په سر شو امریکا. ګوره جي دا اوس کومه دو کېنستل معاهدې ته لاسلی کو نه ده کو ناست دي دا سچویشن د زړې سچویشن نه مختلف ده. یعنی 2015 کې چې کومه شوې وه هغه ښه هغه نه حالات هلته خو جګړه نه وه شوې بالکل جی. دغه کې کوم ډرایوینګ فورس زه وینم چې دواړه امن غواړي. صحیح د ایران کافی ډسټرکشن سره دی بالکل شوی دی غټ تاوان شوی دی. ډسټرکشن دی ایران وسلو یا د ګلف کنټریز وسلو امریکې کو هغه څه نه دی سره کنه. د امریکې خو ان ټرمز اف صرف دغه $2 ارب پر ډے تقریبا تخمینه لګولې شوې ده چې هغې کړی while هغه اٹیکنګ دی کم. نمبر 2 دا خبره کوله ما ورور علي حسین صاحب جی علي صاحب کې څو وخت دا جګړه بایلیټرل جګړه ای کنه دا یو سارت اف بایلیټرل د دوه په اسرائیل کا امریکا ور سره نه وای او اسرائیل غوسن کی اسرائیل وړه بدمعشي کوم دی اپ امریکا سر دی. ګوره دا زګو چوګه انټرنیشنل ریلیشن پوینټ سره خبره کوم جی یو ان جوړ سره 1945 کې 70 پورے تا نالج کو بھائی نہ بھائی امریکا نیور یوزڈ ویٹو. فرسٹ ٹائم دا ویٹو یوز کرو پر سیکورٹی کاؤنسل کے آن اسرائیل ایشو اینڈ سنس دین ایوری ایئر. اچھا کسا دادا کے د بائیلیٹرل جگڑے کے دو درې فیکٹرز ضرور راځي. ها جی زړې جګړې وی کنن دي یو دادا کہ enemy of my enemy is my friend. جی دا اوس کومه جګړه روانه ده دې کې بس داسې قوتونه دي کومو ته فایده ده که خد امریکا خو مطلب زه اوپن خبره کوم رشیا او چاینا ته د امریکې نقصان زیرو سم ده هغه د ایران نقصان نه غواړي نه هغه د امریکې او دغه اوس دغه مونږ پلار جوړ کړو امریکې نه افغانستان کې مجاهدین سوره دغه وار تھیټر وچلېدو سوویت یونین لاړ they abandon us. Why? Because هغه سوویت یونین کې اٹیک وکړو امریکې ته هغه مقصد هغه و دا هغه گیم ستا اوس کومه دا کیسه روانه ده دې کې کومه خاص کیسې دي هغه یو دا ده کې سټریټ اف هرموز ده یا بیا هغه نیوکلیر ایشو ده بالکل. بٹ ناو یوه کیسه به زه وکړم but I hope people don't mind it. You there's your phrase there. Why don't step on Iranian carpet and mullah? The more you step on it, more it becomes expensive. For the last 200 years, there's Raza Shah Pelvi Plata, you destra alam value, ke Shah Sepkam ke bedaga abandon grow in favor of his son. The Iranian phrase there. The Iran-Iraq kam jang wo chale do, that strengthened revolution. Us kam Iranian nationalism de has come up. خدا دا لکه کو دا خو صرف کو وار کې جی دواړه سایډ دا پر وار نو ون از وینر. ډاکټر صاحب دا پر ریاکشن کې داسې ول د دې نه وړاندې په ایران کې خلک هم د دې رژیم خلاف سړکونو راوتی ول خلاف یس بالکل نو سیکنډ اوپینین. نو دا مطلب دا دی چې دا جنگ خو بیا د هغې په ګټه په دې حواله خو کم از کم شو چې هغې ټول یونایټ کړل یونایټډ. دغه کومه جګړه وسله ده دغه ان ایکسپیکټډلی ډېر های لیول ایران ډېر سالډ هغه ورکړو بل نوره پاور پچر راغله امریکن خپل یو نو ټرمپ ته دومره زیات ریزسټنس خپل جرنلان ورکوي لګیا دي خپل منسټران ورکوي لګیا دي عوام کو دې دی چې دا د څه وکړه
اوس کیسه راغله هغه ده کې اوس مختص کیږي هوپ څه دی او بله دا دی کې لکه چې یو کریمینل کیس کې ضمانت وسی که نه دا کې جنگ کې یو ور جنگ بندي وسی او پیس نیگوسیشن ایفرٹ سٹارٹ شي جی او بیا الټیمیټلی کا یو پرمیننٹ فارمولا پیس نم راشي هغه جګړې هغه ریدم کم شي بالکل جی او شدت ما لګ تاسو ته اول ویلا زه به غلط یم کې ما ته اوس بیا د کنټینیویشن اوار نشکاری صحیح ښه علي حسین صاحب یو خدا د جی تاسو په نظر کې ته موږ کوایو که دغه معاهده وشي څنګه چې ما وړاندې د دې ډاکټر صاحب نه سوال وکړو د دغې معاهدې مستقبل تاسو ته څنګه پایدار ښکاري په داسې حال کې چې اوس که موږ په ذهن کې دا وساتو چې ګنې امریکې کو دغه کیلکولیشن کړی و چې زبردست که موږ ایران اټیک کو نو ایران کې به یعنی د رژیم چینج دپاره به خلک راوځي دا به راوځي نو تاسو ګڼئ دا چې ګنې ان فیوچر یا ان نیر فیوچر داسې یعنی یو مس ایډونچر چې ورته موږ وایو داسې بیا کیدی شي که نه جی وسیم صاحب تاسو کوېسچن چې کوم دی دې جواب خو زما په خیال کې ډېر مشکل دی هغه دې لحاظ سره چې مطلب تاسو خپله خبره وکړه جی اوسې وایي چې د اوباما په دور کې شوي وه په دغه سره ایران کوم هغه ټایم کې کوم حکومت و نو هغه تاسو خپله ولیده چې په پرزیډنټ ټرمپ په اولنی ټرم کې هغه شی ختم کړو نو اوس را روان اصل کې مسله چې کومه ده ایران سره یوه مسله د امریکې سره په مذاکراتو کې ټولو نه غټه مسله چې کومه ده هغه ټرسټ ډیفیسټ هم ده لکه تاسو خپله ولیدل چې مطلب دا دی مخکې مذاکرات روان و عمان فارن منسټر تاسو سټیټمنټس په خپله ولیدل چې مطلب دا دی د ټولې دنیا ولیدل چې ایران دې شي ته هم تیار و چې خپل انریچمنټ کوم انریچمنټ کول هغه زیرو لیول ته راوستل و خو هغه باوجود تاسو ولیدل چې بیا اټیک وشو نو بیا پکې منځ کې د واسنې کوم دغه چې راغلی دی جګړه راغلی دی نو تاسو لکه ټرمپ کوم سټیټمنټس وګورئ بیا چې ایران هغه ریسپانس وګورئ نو د ستاسو کوم کوېسچن دی چې آیا دې به څه دغه فیوچر به فیوچر به صحیح نو فیوچر یې که ډېر پرولانګ نه وي هم نو د ټرمپ دور پورې خو دغه به فیوچر وي چې که انکیس یو داسې معاهده کېږي څه هغه کې لکه ما مخکې څنګه خبره وکړه څه ګیو اینډ ټیک پوزیشن کې هر دواړه دغه فریقونه وي چې امریکې ته هم دومره فیس سیوینګ ملایږي اور ایران ته هم دومره فایده ملایږي چې هغوی خپل کوم مطلب لاسز شوي دي مطلب هیومن لاسز شوي دي یا نور میټیریل لاسز شوي دي چې هغه هم پکې ریکور کېږي نو زما دا خیال کېږي چې که ډېره پرولانګ نه وي هم نو یو وخته پورې که داسې یوه معاهده کېږي چې هغه باندې مطلب دا دی ټرمپ هم دا یو سیګنل ورکړی دی چې که انکیس معاهده فاینل کېدلو طرف ته روانه وي نو زه هم پاکستان ته وزټ کولی شم نو که انکیس ټرمپ وزټ کولی شي بیا ستاسو دا هم ویلی شي چې ایرانین کوم پریزیډنټ دی هغه هم تللی شي بیا کیدی شي نورو ملکونو عالمي کوم رهنما دي هغه هم کیدی شي ایز ا وټنس وغیره چې کیدی شي لاړ شي په پاکستان ته که داسې یوه مضبوطه غونډه کې دغه کېږي معاهده کېږي که بیا پکې داسې عالمي کوم رهنما دي هغوی هم پکې ویټنس وي یا پکې ګرنټرز وي لکه چاینا شو یا رشیا شو یا دې نه علاوه نوره داسې ملکونه چې هغه باندې ایران هم ټرسټ کوي چې هغوی هم پکې ګرنټرز وي زما خیال بیا دا دی چې دې بیا یو فیوچر شته د یو پرولانګ تاسو ویلی شي چې
یو ډېر وخت پورې به دا معاهده چې کومه ده وچلېږي او مستقبل به ډېر ښه وي. اوس دغه کې لږ نور دا کوم پروسس وچلېدو اوور د پاست ایران پچې ایران had been cheated جی ګوره ایران دغه څه هغه وویل ایران کو سسپینډ کولو ایران کو خپل کومه پیس پروسس کومه نیګوسیشن وسلو امریکا سره ایران کو واز مور فرم کلیر وو او نمبر 2 دا ده ما دا زړه ما I feel maybe I'm mistaken که Vance as a vice president not easy with Trump هغه خو and he doesn't want to come to Pakistan I tell you هغه اوس مجبوری نیګوسیشن بلدا هغه ایزی نه ده خو هغه د دې سره ایزی هم نه دی هغه د جنگ خلاف داسې ګڼل کېږي شخصیت یې داسې دی چې هغه د جنگ خلاف هغه جی he been the president like young day far better دی هغه جی پیس ګوره جی د امریکن پریزیډنټ کې کتا سو حقش اډوش دا Vance دوش سٹائل تو زیاد دے پیس ورڈ ٹرمپ دورا وار لائک نہیں کو ٹرمپ دا سے بس ریش ڈیسیجن ہی ٹریڈ امبارگو دس دیٹ اگر کو جی دیر irradical decision you can American president decision matters American president کو دیر یو پلا international دیر حیثیت لري کنا ٹرمپ کو کم نے جیسے ذرا ذرا فیصلے اکڑے ډېر ریورس لے سپریم کورٹ پنځه کو سپریم کورٹ ته واپس کړي تاسو کا سټڈی وکړو ډورینګ د لاست 30 year جو امریکن پولیټیکل سسٹم ہیو بین ټیچنگ 30 year کے ماں نہیں دے گی کہ سپریم کورٹ دے امریکن پریزیڈنٹ فیصلے یا فیڈرل کورٹ دوالے پنځه ریورس لے دی which is a record دلته که ټرمپ نه راغلو خپله ما ته نه لګي چې دا سه fruitful result به وځي but a good effort will go فرق دی ګوره پاکستان یو رول کو ادا کړو کنه کمانډیبل بالکل کده گورنمنٹ سره چوک خوخه یې کني خوخه ک چیف صاحب نه هغه I salute them. بالکل پاکستان کا کار کړی دی پاکستان کردار ادا کړی ایٹ ا ټایم پاکستان د ایران د لپاره هم قابل اعتماد دی او د امریکا د لپاره هم قابل اعتماد دی پاکستان از neither رشیا نه چاینا چې سپر پاور کو نه دیکھا نه پاکستان یو در غریبی کې او خاص سټیج در غریبی کې بالکل ډاکټر صاحب دا ډېر خپل ټکی استعمال کو ډاکټر صاحب پدې کې به یو بل اصطلاح خاص کر مونږه استعمال ولا یو نوم کنه سور هر څه بند دي الکان په کورو ناس دي بالکل دا قرباني کو دا سیکریفایس بلکې زویمه عوامي هم قرباني ورکوي سو فار مونږ د جنگ د وجې نه د تاریخ په دغه کې مونږ دا دونه پټرول دومره ګران نه دی اچولي ګاډو ته دا اوس چې اچو ډاکټر صاحب دا آی ای به پخوا یو ټکی یادېدو یو اداره به یادېده چې د ایران د دغه یورینیم انریچمنټ جایزه هغه مودې نه دي اوس ډار هغه ان پی ټي هغه اوس هغه دی هغه اوس دی ها اوس په دې کې هغه په سره پنجابي کې وای نه چړ ملنګ نو هغه اوس ملنګان دي او بیا یو ان چې دی هغه ډارمنټ شو په دې حالاتو کې یو ان کو دغه جنگ کې مطلب دا اصول مشر مولا انټرنیشنل پیس میکینګ او د دې نه وړاندې د ټرمپ صاحب دغه بیان چې لکه مونږ سو غواړو نو بس هغه قانون دی نو مطلب and he tried to do it oh شک دی ټرمپ actually want یو safe exit غواړي او وای کنه نو safe exit یا ډاکټر صاحب تاسو نه مې دغه سوال دی وختي مې علي حسین صاحب نو کو چې مس کیلکولیشن و د امریکا و اٹیکنگ ایران A+ ہاں ہائی لیول صحیح گورا جی دا امریکا ټرمپ ته خلکو ویلو دا ګوره جی دا اٹیک بوش سیکنډ کولو عراق نه بعد هغه ته خپل ویلا ایون پلار ورته ویلا پلار زمدا و چې دا مکوا ها ایران مکوا اگر ریولوشن بس سټرنثن کې او مونږ پاس کې دا یو سو ایکشن کړی دی try to negotiate او یو سٹیج باندې جی امریکا سم د ایران امریکا سره تلته I have been teaching Iranian political system too come
هغه امریکای سره تعلقات غواړي خو امریکا behaves like a empire هغه چارلز جانسون یو کتاب دی Sorrows of an Empire هغه وای for the last 20 year امریکا یو امپایر جوړ دی دنیا کې او امریکا ته ستر سیټ بیک کم وسلو هغه دغه اډې کمې وې د بدمعشي مین روب سورس کو اډې وې او هغه اډې کې وتا ټیکس لې گلف کنٹریز ویلا مونږ ته کوم وړ کاروبار برباد کړو مونږ کوم زیرو کړو گلف کنٹریز کو وړ کاروبار دوبۍ هغه چته لاړه دوبۍ قطر دی اوس ان دغه جنگ نه بعد با میډل ایسټرن کم پولیټیکل آرډر وهي بٹ ول بی ډیفرنٹ یو سوال علي حسین صاحب دا هم را پیدا کیږي خدای دې نکي چې جنگ ته دوباره په صورتحال لاړ شي ظاهره خبره ده ټولې دنیا فیلیر دی خو بیا هم یعنی یو ممکنه خبره ده دا راته وایي لکه دا ایران بیا موږ تر څه حده پورې داسې کولی شو چې ګنې موږ سوچ وکړو چې دا ایران به بیا هم ودرېږي دغه خپل سټینډ به برقرار وساتي یعنې داسې کیدی شي چې دا بیا دیو دغه وساتي دا چې کوم دیو څنګه پوزیشن اغستی دی دغه جاري وساتي In case of war, یس ګوره لکه ستاسو منصور صاحب هم خبره وکړه چې تاسو کوېسچن و چې اره دا مس کلکولیشن و نو ټرمپ چې کله د جنګ کې انوالو کېدو نو هغوی ته دا ویللی شوي و چې یاره مونږ چې حمله وکړو نو خلک چې کوم دي هغه به په د روډونو باندې راوځي او مطلب دا دی چې زمونږ کوم مقصد دی رژیم چینج په ایران کې هغه به مقصد به مونږ ترلاسه کړو خو هغه الټا شوه خبره ولې چې د ایران کوم ډیفینس کوم سټریټیجي وه هغه کومه ډیفینسیو کوم سټریټیجي وه هغه له دنیا ته خوره شوې نه وه چې مطلب دا دی چې ایران یو سیستم په دنیا کې یو ډېر یونیک سیستم هغوی دا اډاپټ کړی و چې دوی د پاور چې کوم دي هغه بالکل ډیسنټرلایز کړي وو نو چې پاور تاسو ته پته دی چې ټوله ډیسنټرلایز شوي وو په هر مطلب دا دی په هر سیکټر کې او په هر سټیټ کې یا په هر صوبې کې خپل کمانډر سره فل اتارټي وه که ان کیس تاسو کله چې دغه نه مرکز نه چې کله ډیټیچ هم شوی نو تاسو ته فل آرډر دی تاسو مطلب دا دی چې دا ایران چې کومه دا سټریټیجي وه دا په ټرمپ باندې یا په دنیا باندې اول ځلې خوره شوه په دې ټوله دنیا دا شی ریکګنایز کړو چې دا ډېره ښه سټریټیجي وه اوس د موجوده صورتحال چې د اوس د سیز فایر چې کوم روان دی په دې دوران کې هم داسې خبرونه راځي سیټلایټ میپس په ترو هم راځي چې ایران چې کوم دی هغوی د کوم نوي کوم میزایل سیټیز دي انډرګراوند هغوی نه ربلز هم مطلب دا دی چې هغه هم لر کړل هغه یې دوباره چې کوم دی هغوی مطلب هغوی ته اکسس هم حاصل کړو او داسې خبرونه هم راځي چې ان ویریفاید ان کنفرمد خبرونه تاسو ورته ویلی شوي چې هغوی دا هم وایي چې مطلب دا دی چې هغوی د خپل کوم میزایل سیستم دی هغه باندې مزید نوره هم لکه کار کړی دی چې هغوی رینج سیوا کول یا مزید نوره سټرنتن کول یا هغه انسان چې په جګړه کې چې مطلب اسا اخیستل لکه څنګه امریکې ته اسا اخیستلو ته ټایم میلاو شو لکه داسې تزیانګار چې هغوی مطلب دا دی په د میډل ایسټ یا په دیوار باندې نظیر دی نو هغوی هم داسې اشارې ورکوي چې ایران ته هم یو داسې ریلیف میلاو شو چې هغوی خپل پوزیشن دوباره چې کوم دی هغه بحال کړي خو تر کومه پورې مطلب دا دی امریکا یو غټ لوی سپر پاور دی دا ټوله دنیا یې مني او ایران ته هم د دې شي ادراک دی او ایران چې کومه سټریټیجي دی هغوی صرف سسټین کول دي سروایو کول دي او دا دی چې مطلب ان کیس د نور پرولانګ کېدل دي یا که ان کیس ټروپس آن د ګراوند دي نو هغه به مونږ مخکې ګورو چې آیا که ټروپس آن د ګراوند راځي نو هغه نه بعد کې به بیا خو هغه داسې اسانه خبره نه دی چې مطلب دا دی دې کمپلیکسټیز نه امریکې ته هم ادراک دی او دلته کې چې کوم په دې چیزونو باندې نظیر ساتي هغوی
هغوی ته هم دا ادراک دی چې مطلب دا دی ایران چې کوم پوزیشن دی هغه عراق نه بالکل مختلف دی بالکل او هغه به دلته کې کار ونه کړي. ها او یو بل شی دی که which دا مونږ نه کړو ډسکس که د وار پروسس کې انټرنیشنل سپورټ، elite support, public support, media support with Iran. او بالکل جی دا خبره دا جی ډېر ټرمپ سره یو ډېر پرابلم دی کمینګ الیکشن کې. بلکې دا فیکټرز چې کوم لکه جنگ ته ورځې نو پکار دی چې دا فیکټرز تا د مخکې نه سټډي کړي چې باید د خلکو د نوري دنیا ریسپانس به څه وي چې زه یو افنس کومه. ګوره 3-4 یا maybe more head of the European states on record کې ده as a جاکوالو. ښه او ډاکټر صاحب یو سوال دا دی علي حسین صاحب هم هغې ته اشاره وکړه چې ایران اوس خپل د سروایول جنگ کوي، خو په داسې حال کې چې ایران آلریډي د سروایول جنگ په آیسولیشن کې شروع کړی و، خو بیا په جنگي صورتحال یا چې جنگ پې کله وروته پلی شي نو په هغې کې بیا سروایول په داسې حال کې چې وړاندې نه هغه غریب ایران کو تاسو ما وویله چې ایران ایون امریکا دی وان ټو سیو کې دا جنگ بیا کیسې سیټل شي and Iran needs desperately کو ایران ته کو دا کوم ما ورور ویلا کې دو دا خیالو کې مونږ به اٹیک کوو منگل تا ابود مشام پورے با عوام برائے رجیم چینج بھئی everything different گورا جی ایرانین پہ انقلاب کے مذہب نہ زیادہ strong ایرانین نیشنلزم ہو that Iranian people دا کہ تاسو دا شاہ خلاف اگر ادا بلا کی سوابات کے clergy became stronger nationalism is a very strong come they factor the Iran ke nationalism and they strengthen that well ago tahrim kade wa gora Iran was well prepared and they should بالکل سر او best strategy Hormuz da was majburi na ban karo karo strategy wa in nutshell ji کہ جنگ کو خشے نہ دے جی بس سر misery لیکن بالکل پہ ہسٹری کے گورا جی 73 کے کا ایجپٹ کینال نوے کراس کرا ہے اب اسرائیل نوے ورغلی اسرائیل اس طرح نہ نستو امن تا انے دا علاقے واپس ورکولے نمبر کیمپ ڈیوڈ کے دو سر دیر زیادہ مننا وقت را سر بیخی ختم دے علي حسین صاحب تاسو هم یو جهان مننا په خیر وسی وخت بیخی ختم دی او څنګه چې ډاکټر صاحب دغه خبره وکړله چې جنگ چې دی زه اکثر د پروګرام اختتام هم په دغه یو شعر کوم چې جنگ ماده مچ ته مچ د ورځې سل بچی زیږوي او یو شاعر بل وایي چې جنگ کې هیڅ ګټه نشته او جنگ سراسر تاوان دی. کراسټاک هم دومره اجازت درنه غواړو د خدای په امان.